نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر الله ففازت عيناه من خشية الله حتى أصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. رواه الحاكم وأيضا بالترغيب والترهيب. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د مرۍ د خرابېدو په وجه باندې او د نورو مصروفیاتو په وجه باندې موږ نن ویډیو اپلوډ نه کړه. پرون ویډیو اپلوډ نه شوه، چونکې موږ د الله رب العالمین د یارې او د خوفو سلسله شروع کړې وه چې کله انسان د الله رب العالمین نه یاره اختیاروي نو د انسان ته څه میلاویږي. مخکې موږ د کفل واقعه ذکر کړه چې کفل ته الله رب العالمین په یو ځای کې د الله نه ویرېده، د الله د خوف د وجې نه عمل پرېښود او الله رب العالمین هغه ته مغفرت وکړو. بله ګناهګار انسان چې پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې تذکره وکړه چې یو انسان هغه ډېر ګناهګار و، خو چې کله دی وفات شو نو د وفات کېدو په وخت کې بچو ته وویل چې زه کله وفات شم ما به وسېځئ او زما دا ویرې به یو ځای بل ځای خورې کوي. د ټول تفسیر موږ بیان کړی و. الله رب العالمین خپل مخې ته ودراو او ورته تپوس یې ته وکړو دا کار دې ولې کړی و؟ نو دې انسان ورته وفرمایل چې ستا د یېرې نه، ځکه چې ما په دنیا کې داسې اعمال نه و کړي چې په هغه په وجه ما ته راضي کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په اصل کې د الله یره، د الله خوف د لوی عبادت دی، دا د اخلاص علامت دی. چې کله بنده د الله عبادت هم کوي خو دی بیا د الله نه یریږي، ده کې اخلاص هم دی، خو دی د الله نه یریږي، په زړه کې د الله نه خوف دی، د الله نه یره ډېره زیاته ده، نو دې انسان په اصل کې د الله عبادت وکړو، د الله تعالی حکم یې په ځای باندې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ذکر الله وفاضت عیناه من خشیة الله. یو انسان دی هغه د الله رب العالمین یادی په داسې حالت ته ورسېد چې د سترګو نه چې کوم دی دا اوښکې روانې شوې د الله رب العالمین د یېرې، نو دې انسان له به څه ورکړی کېږي چې د الله د یېرې نه د انسان د سترګو نه اوښکې روانې شوې. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي: حتی اصیب الارض من دموعه، تر دې پورې چې د انسان د اوښکې په ځمکه باندې توی شوي، لم يعذب یوم القیامه، الله به د انسان ته ورځ په قیامت باندې عذاب نه ورکوي. ګوره د انسان د الله رب العالمین په عبادت کې، د الله رب العالمین په یادولو کې دومره ویرېدو، دومره د الله عبادت کوو چې د الله د یېرې نه د سترګو نه اوښکې روانې شوي او دا اوښکه د سترګې نه راووته او ښکته په ځمکه پرېوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د انسان ته الله رب العالمین ورځ په قیامت عذاب نه ورکوي. ګوره د یو یېرې په وجه باندې انسان د جهنم د اور نه بچ شو، د سختې نه بچ شو، د حساب کتاب نه بچ شو، نو چې عذاب نه ورکوي الله رب العالمین، نو پوهې چې د انسان ته الله رب العالمین مقام او مرتبه ورکوي او د انسان جنت ته لیږي. نو د انسان لپاره به خوشحالي، د انسان به ډېر په آرام او په سکون کې وي، د ژوند به ښایي، د مستقبل به په هغه وخت کې ښایي، د ده چې کوم دی ټول نعمتونه کې به وي، خوشحالي به وي، راحت به وي، سکون به وي، آرام به وي، د انسان ته به دا حاصلېږي. دغه شان پیغمبر علیه صلات وسلام بل حدیث کې فرمایي: ثلاثة لا ترى اعینهم النار، درې سترګې هغه دي چې دا الله رب العالمین په اور باندې حرامې کړي. یعنې د درې قسمه انسانانو سترګې، بدنونه، دا ټول اجسام دا په اور باندې حرام دي، دا اور ته نشي داخلېدی. یو عین حرست فی سبیل الله، یو هغه سترګه چې دی د الله په لار کې پیره ورکړه، یعنې کم یو انسان مجاهد فی سبیل الله چې د الله رب العالمین په لار کې ولاړ دی او پیره کوي د مجاهدینو د دشمن خلاف ولاړ دی او هغه پیره کوي، الله رب العالمین دې انسان ته عذاب نه ورکوي او د جهنم اور په دې سترګه باندې حرام دی. دویم عین بکت من خشیة الله، دویم هغه سترګه ده چې هغه د الله رب العالمین د یېرې نه د دې نه اوښکه روانه شوه او دې وژړل. او دریم وعین کفت عن محارم الله، یو دریم هغه سترګه، یو هغه قسم انسان چې د هغه د الله رب العالمین د محارمو نه هغه منع شو
او هغه محارم پرېښودل او حلال کارونو ته راغی، نو دې انسانانو ته الله رب العالمین ورځ په قیامت عذاب نه ورکوي. نو ظاهره خبره دا ده که عذاب نه ورکوي نو دې انسان ته به الله رب العالمین نعمتونه ورکوي، جنت به ورکوي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، یو صحابي راغی عقبه رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الله رسوله اې د الله پیغمبره یا رسول الله من نجات، نجات په څه کې دی، خلاصې په څه کې دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي امسک علیک لسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، چې دا خپله ژبه دا بنده که. مطلب دا چې د فالتو بس نه، د غلطو خبرونه، د دروغو نه، د چغلۍ نه، د فضولیت الله رب العالمین چې نوم یې حرام کړی د هغه نه خپله ژبه بنده که. ویسعک فی بیتک، په خپل کور کې چې کوم د کور کې زیات ټیم تېروه، په کور ستا دپاره خپل ځان دپاره کافي که. یعنې بهر د فتنو دور دی نو بهر ته وتل مه کوه، په دې حالت کې خپل کور کې کښېنه. او دریم وفکې علی خطیئتک، په خپله ګناهونو باندې، په خپله خطایانو باندې باندې الله ته جړا کوه. نو چې کله د انسان کې دا صفتونه راله نو الله رب العالمین د الله پیغمبر وایي چې دې کې نجات دی، په دې کې کامیابي ده، په دې کې د انسان کامراني ده، په دې کې د دنیا او د آخر ګټه ده، دنیا د آخر خیر دی. عزتمندو څو حدیث مې ذکر کړه، د صحت د خرابۍ په وجه باندې، د مرۍ د خرابۍ په وجه، زکام د شکایت په وجه باندې په دې خبرو ستاسو نه اکتفا لم اور ټولو ملګرو درخواست کوم، خصوصا جن ساتھی वो पुश्तो ज़ुबान नहीं समझते तो उर्दू में उनको कहना चाहता हूँ कि काइंडली मुझे दुआ करे, मुझे बुखार और ज़ुकाम की शिकायत है। तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप भी हमारे चेहरे को देखते हैं, यानी बहुत मुश्किल और मुसीबत से मैं हूँ, लिहाजा तमाम भाइयों को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद करें और हमारे सेहत के लिए और हमारे मुश्किलात को दूर करने के लिए खुसूसी अवकात में मुझे दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको, तमाम भाइयों और बहनों को, जो भाई मुझे सुन रही है और मुझे जिन्होंने मुझे जिन साथियों ने मेरे चैनल लाइक किया है, कि सब्सक्राइब किया है और वो कमेंट्स करते हैं, तो तमाम साथियों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुश्किलात दूर फरमा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।